فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي ګوره لوی ورالاول چې الله پاک داغه په حق کې یو ځل نصوص او زلا دا اعلان کړو د پیغمبر مبارک په جبا ځکه چې پیغمبر د خلینا خبره وزي دینی خبره تشریعی خبره هغه وحی وي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو رسول الله مبارک د خلینا الله یو ځل نصوص زلا دا خبره وستلې ده چې عمر فی الجنه چې عمر جنتی دی دا احد په غر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړو او دا غر وګړه زید زلزلې وکړه نو حضور پاک د خپل مبارک او چته کړو دی غر لرو بورو برولا وی اسكن احد غلشا فقال انما عليك نبيا یو انما عليك نبي یو در باندې پیغمبر ولاړ دی وصديق یو ابو بکر صدیق ولاړ دی وشهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دی او جمدی شهیدان سوکو یو حضرت عمر فاروق ته اشاره او بل حضرت عثمان رضی الله عنه یو بل موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناشته او د حضور پاک یو صحابي دی غوي نن مزه د رسول الله مبارک د دربان او د خادم سعادت حاصلوم چې دا غنن خادم شم بواب دروازه باندې ودرېګم وی ودرېګ د موعده کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی دروازه د باغ وټکوله ما وی سوکي وی ابو بکر ما وی علی رسلک فقلار شاه زدل تپوس کوم حضور پاک ته می اوه د الله رسول ابو بکر اجازت غواړي وی اجازت هم ورکو د جنت زیر مور د کوي او غاړي د سطح د ځمکې نه لګه خکتای هغه باندې سړی ودرېږي بورقه راوباسي قفوته وی پاره به وی حضور پاک د پی په غاړه باندې ناستو ګرمي ونو خپې مبارکه کوي ته ځوړندې کړې وي حضرت ابوبکر صدیق راغی او خوا کې وسره اقا غاړه کې کېناست لک سات پس بیا دروازه وټکېدله ما په قلار شه تپوس تلکوم ما د حضور پاک نه تپوسو کو چې د الله رسول عمر دی اجازت غواړي وی اجازت هم ورکو د جنت زیر مولا ورک حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او ګس طرف ته د رسول الله مبارک نوم د کی په غاړه کې کېناست څومره لوی خبره څومره لوی منقبت ده دومره لوی سړی دی چې رسول الله مبارک دا خو ما صرف دا دوه خبرې درته وکړې ډېر کرته بار بار نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق د جنت خوشخبری ورولې او بلکې دیو ته فرمایلی دي چې عمر استاد د جنت محل مالی دی جنت ته چې لاړ شم لاړم یو ډېر اعلی او قیمتي محلو مې دا سوق دی دا چا محل دی وی دا قریشو کې یو کس دی او دا هغه د مېزه قریشیم کړه وی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا امتی محل دی مېزه محمد هم کړه صلی الله علیه وسلم زما سوق امتی دی وی دا د حضرت عمر محل دی وی زړه مې وغوښتل چې وردن نشم وی عمر استا غیرت را مخکې شو عمر خو ډېر غیرتي و نو یې کور ته دننه نه شوم حضرت عمر د خوشحالۍ نه وچړل وی د الله رسوله ابکه اغار یا رسول الله زه به په تا غیرت کوم چې زما کور ته بې زما د اجازت نه ولې وردن نه شوې اوهو چې زما دې کور ته خو دننه شوې دا ډېر لوی منقبت دی صاحب داسې بادشاہي الله ورکړې وه حضرت عمر له چې 22 لاکھ او تقریبا 50,000 صد پاسه مربع میل علاقه د حضرت عمر په زمانه کې فتح شوه لوی لوی غټ غټ چې هغه خلقو به ځان ته سوې او لوی بادشاهۍ وې لکه نن چې د امریکې او د روس ته دا ټولې فتح شوې او اسلام ډېر زیات خور شو د حضرت عمر د نوم نه به خلک رپېدل داسې بادشاهي وه او د انصاف بادشاهي یې کړې ده قسم په خدای چې کوم سړی یې ګورنر مقرر کړی دی واورئ او کم سړی قاضي مقرر کړی دی او کم سړی د
جهاد چیرمن او مشر مقرر کړی دی کومې د پولیس مشر مقرر کړی دی د پولیس دا نظام د حضرت عمر زمانه کې شروع شوی مخکې د پولیس نظام نو یو خلک به هم به جهاد دتل هم به دننه امن برابرو د دا چلو که چې نه یو نظام به جوړو چې هغه دننه اندروني په خلکو کې امن راولي او فوج به د سرحداتو حفاظت کوي او فوج به فتح کوي د فوج کار دا دی چې د کافرانو ملکونه فتح کوي او خپل سرحد وساتي د دوی کار د دننه سره تعلق نه لري دننه بل فورس جوړ کړ د پولیس فورس دا د عمر جوړ کړ رضی الله عنه د ډاک دا نظام هغه زمانه کې خو ټلیفون وغیره نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فعال کړی ځای په ځای کوټې جوړې کړې ډاکخانې چې ورته او د ډاک دپاره خلک برتي کړل ډاکیان چې ورته وایي او هغې له اسونه ورکړل اوښانې وله ورکړل د بیت المال نه د هغې د خوراک تنخوا انتظام یې وکړه چې تاسو به ډاک د یو ځای نه بل ځای ته رسوئ ځای په ځای خطونه به ډېر په اسانه رسېدل داسې خو چې خط د مکې نه یمن ته وړې خو یو میاشت مزل پرې لګي بس خط به یې ورکړه او 15 کیلومتره به بل ځای کې ډاکخانه وه ده به هلته یوړو هغې نه به بل سړی راغی هغه به هلته یوړو د ډاک سیسټم د جوړ کړو د پولیس سیسټم د جوړ کړو بیت المال خو د مخکې نه و خو بیت المال د ښه زبردست طریقې سره فعال کړو او بیت المال ډک شو د پیسو غریبانانو کونډو له زبردستې پیسې ورکړې او بعضې ځایونه چې کومې به فتح شو نو هغې د بیت المال دپاره پرېښې وې چې دا به د بیت المال یا که د بهر نه څو غریبانان مسلمانان هجرت وکړي دا به د هغوی شي یو عجیبه نظام یې جوړ کړی زبردست نظام نو عدل او انصاف یې څومره دی چې کوم یې ګورنر دی کوم پولیس چیف دی افسر دی کوم د ډاکخانې مشر دی کوم قاضي دی کوم د زکات او د عشر چیرمین دی هغوی ته اډر ورکړی چې تاسو به څه کوئ واورئ ښه تاسو به یو نری جامې نه اچوئ غټې جامې به اچوئ نری جامې قیمتي وي او غټې جامې ارزانې وي نو تاسو به ډبلې غټې جامې اچوئ دا نری لباس دا قیمتي لباس دا به بالکل نه اچوئ نمبر 1 نمبر 2 اعلی ترکی اس چې په هغه زمانه کې اعلی اسو هغې به سورلي نه کوئ نن سبا خو چې زمونږ کوم منسټر صاحب حلف اخلي نو شیرواني ځان له جوړوي قیمتي شیرواني او قیمتي جامې ولې زه وزیر جوړېږم زه دا حلف اخلم په اعلی قیمتي په صدر کې او په یو ځای بل ځای کې قیمتي اعلی جامې ځان له جوړې کړي حضرت عمر څه اډر دی چې اعلی جامې به نه اغوندئ د غریبۍ جامې به اچوئ په تاسو کې کبر پیدا کوي چې کوم ځای کې غریب سړی راشي تا له ستا جامو ته وګوري د هغه به نه خوري اوهو چې زم داخل زما زویم دا ګورنر وي دا وزیر وي نو څه خبه وه څومره ښایسته جامې اچولی دي دا به نه چې غریب سړي ته دا احساس را نه شي چې زما جامې کمزورې دي او چې مالدار راشي او تا ته وګوري هغه ته ځان کچه ښکاره شي چې دا ما کومه قیمتي جوړه اچولې ده او زما وزیر صاحب او زما ګورنر صاحب کومه کمزورې جوړه اچولې نو یو شرط پکې دا و چې جامه به کمزورې اچوې د غریبۍ جامه قیمتي جوړه به نه اچوې دویم شرط څه دی اعلی اس باندې به سورلي نه کوي ترکي اس اعلی اسو په بیکاره اس به سورلي کوي نن څه چل دی زمونږ وزیر صاحب لا حلف نه غسي چې جاپان نه قیمتي ګاډي ولا مخکې نه ولاړې او هغه لنډ روزلې او هغه ګاډو کې ګرځي چې غریب سړی په هغې کې ګرځېدی نه شي د حکومت پیسه ټوله په دې ولګېده په خدای قسم ټوله پیسه په دې ظالمانو ولګېده حلف چې اخلي قانون دې تپوس ته وکړه او ګورنر صاحب دا وزیر اعلان او د وزیرانو نه حلف اخلي نو د شلو 15 دېرشو ګاډو اډر د مخکې نه وکړي نو جاپان نه ولا اعلی ګاډي راشي ولې وزیر صاحب اوس حلف اخلي دی کې به وزیر صاحب کېني وزیر اعلی صاحب له قیمتي 100 ګاډي راشي د پروتوکول ګاډي دی او د پولیس افسر ګاډي دی او دا د ګاډي دی د سیکریټري ګاډي دی پیسه ټوله په دې لاړه او چې په لاره روانې پونګي دي مخکې وروسته روانې ټول نظام چې وزیر اعلی کوم علاقې ته ځي چې ګورنر راځي او چې صدر صاحب راځي وزیر اعظم صاحب راځي توبه وباسه ټول نظام مفلوج لارو کې ځای په ځای پولیس والا ولاړې غریبانان سهار نه ماښامه پورې په ډیوټۍ کړي ولې د باندې څوک حمله ونه کړي څوک ځکه څوک څه وایي ورته لرې که مړه په د څوک څه کوي دوی چې پرون وزیر نو د خلکو د غم خادوله به نه ته په دې کوڅو کې به نه ګرځېده نه صاحبه دا خو لوی سړی شو که نه د قوم څونه پیسه پې تباه شي او غرقه شي دا پولیس والا په دې لارو کې غریبانان ولاړې سهار نه تر ماښامه پورې ډوډۍ د غریبانانو نه او ولې صاحب را روان دی ګورنر صاحب را روان دی وزیر اعلی صاحب را روان دی او زه په دې ډېر
پولیس ویس یو پولیس افسرانو د ټول مړه خدای ته وګوره لړکا د چا په سینه کې د خدای قرآن پروت دی د غاړو عزت نشته د چا په سینه کې د رسول الله مبارک حدیث پراته دی او د چا په مخ د پیغمبر ګیره د په سر یې پټ کړي په خدای کسو کې عزت هم کوي بلکې هغه دې مار لټۍ په ګاډو کې ورېږه تلاشي دلاله ګیره ولا ګوري په دې ګیره کې د سړي پټ کړي الله اکبر دا پروتوکول چین ترقی په دې وکړه چې صدر یې په سایکل ګرځي چین ترقی په دې وکړه چې وزیر اعظم یې په سایکل ګرځي په دې ترقی نه کېږي په دې د قوم پیسه غر کېږي نو د حضرت عمر دویم قول سو چې اعلی اس ترکي په هغې به نه ګرځي په عام اس به سورلي کوي دا دویم شرط نمبر دریم شرط به دې سي په دروازه به دې څوکیدار نه ولاړ چې هر سړی کم وخت ضرورت دی چې تا ته هر وخت را رسېدی شي څوکیدار باندې دلته سي یو دی څوکیدار دی چا خاطي ګاډ جمع کړه د کوم ځای نه راغلی د جرمني نه راغلی مله خو د پاکستان کس دی که نه گورنر صاحب سره کار دی وزیر اعلی صاحب سره کار دی صدر صاحب سره کار دی منسټر صاحب سره کار دی که نه یو ځای شناختي ګاډ بل ځای جمع کوه تفتیش کوه صاحبه هغه څیزونه در پورې مه ګچي چې ته خدای خبر څه شی دې ځان سره نه دننه کړي منګه د دې یو وخت کې مشرف اوس لاړ مړ شو دا چې سړی مړ شي دوا به ورته کوو خدای دې وبخي د پاکستان صدر هم پاتې دی او د پاکستان دغه هم پاتې دی جرنیل هم پاتې دی بس انسان چې مړ شي خدای دې وبخي موږ به سوال ورته کوو باقي هغه پیښه خپل عملي پیښه نو موږ ورسره یو ځل ملاقات لته دی صاحب نو چې لاړو خو نو چې هغه کم لټونه او تفتیشونه یو ځای لټونه نو بل ځای لټون نو بل ځای لټون دا موږ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبرانو دا ټول تلي وزیران نو بیا چې هغه کور ته یې ورلو که نه نو سپي راوستله غیر نه تاول په هغه سپي یې بویولو چې دوی سره څه شته او که نشته یا خدای بیخ وباس مخصوص سپي و هغه هر چا راتاوېدل راتاوېدل او صاحب بیا که موږ سره ملاقات هم شو نو څلور فوجیانو یو شاته یو مخکې یو ښي طرف ته او ګس طرف ته اخوا دېخوا کېدل هلکه موږ خو سره خو څه وسته نشته تاسو د مرۍ نه نیسي د خدای ظالمه دا څه په غم دې ځان اخته کړی دا ټول په غم اخته دي په سوچ کې پراته دي په ټینشن کې پراته دي چې د شپې څوک حمله ونه کړي په ګاډي څوک حمله ونه کړي دروازې ای غریبانانو مسلمانانو په خدای مې دې قسم وي چې تاسو ډېر ښکلی ژوند تېر کړ خشته په خپل پټي کې د ګنو په فصل کې دننه ولاړې پروا دې نشته د شپې او بخور له روانې چارې دې په اوږۍ پروا دې نه دی خو دې راشي د شپې او بخور نه ځه دی خو یې د شپې یوازې په دې لاره باندې وګرځي هر وخت یې په زړه کې دغه ناست دي دا څه ورته وایي په دا خېټه کې خوله مې بل طرف ته ځي په دا خېټه کې دننه ګیدړ ناست دي او په یره کې پروت دي چې خدای پاکه څوک مې مړ نه کړي د ښځې نه م یېرېږي د اوښې نه م یېرېږي د رور نه م یېرېږي لرې که دا ژوند مې نه دی خوښ ښکلی ژوند زموږ ستاسو دی الحمدلله نو بل شرط دا چې دروازه باندې به څوک نه ودرې چې څوک کوم وخت راځي او د چا څه قسمه مسله نو نه ډایرکټ به راځي بل شرط یې شو د چا دعوت له به نه دی څوک دنه ډوډۍ وکړي نه به ځي د ده به څه کاري دا یو رشوت دی تاله یې درکوي نه به خوري عام دعوت کوي لکه تا ته مو یو نورو خلکو ته هم نو هغې ته تللی شي خو خاص دعوت له به نه دی خاص دې ته وایي چې ورته پته یي چې دا وزیر صاحب راځي ولیکم او که دې نه راځي بیا نه د چا هدیه به هم نه قبلوي څوک دله تحفه راوړي که نه د ده به څه مسلې د رشوت کې دله راوړه او که داسې یو سړی و چې د مخکې نه به دله تحفې راوړې اوس هم دله تحفه راوړه نو هغه تحفه ترې قبلوه ګڼي تحفه به هم نه قبلوي او بیا به څه بیا چې به کله دا احتساب دا د محتسب سیسټم هغه جوړ کړی چې کله به د وزارت نه جدا کېده نو بیا به یې راوغوښتې وایه که نه چې ته مې وزیر لګولې څونه مال دی اوس دې څونه مال نو حساب بیا ورسره وکړه نو چې هغه مال به چې د وزارت نه مخکې به څومره اوس هم هغه دي دغه تنخواګانې اخېستې دي په هغې کې ځان له څه زیاتې کړې ټیک ته او باقي چې به څومره و بیا یې ترې غونډ واخېستل بیت المال کې به جمع کړل دا د حضرت عمر انصاف او دا زندگی خپل هم ده عمل لومړی په خپله کوي نن سبا خو زمونږ وزیر د بل احتساب کوي خپل نه کوي او چې خپل پرې راشي محتسب هم ډغره ورکړي دا وایي ته د ما حساب کتاب کوې نو چې بل راشي نو هغه خپل سره احتساب کوي نو چې بل راشي نو هغه بل سره احتساب کوي احتساب دې ته وایي چې اول ځان سره وکړه د هغې نه پس بل سره وکړه
ان سره څوک کوي دا چې کوم په غټو غټو کورسو ناست دي او ستا د حساب کتاب کوي او ستا د قاضیان مازیان او دا لوی خلک دي په خدای که هغوی ته څوک کشف کولی د هغې ګاډي له څوک لاس هم نشي ورکولی چې دې ګاډي کې څه شي دننه روان دی دا نه دی دا قانون نه دی قانون دی چې د غریب او د مالدار دپاره قانون دی چې د جج دپاره او د هغه لپاره یو برابر قانون دا د حضرت عمر رضی الله عنه اوس واوره مصر ته روان مصر هغه زمانه کې د یهودیانو او د عیسایانو ځای پلانه روان دی مصر ته او لوی لښکر ورسره دی او دنیا رپېږي چې حضرت عمر مصر ته را روان دی او هلته د مصریانو کې چې کوم عیسایان او یهودیان دی هغوی سره څه بعضې معاهدې دي وایي زه په خپله دا دستخط کوم حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه دی چې روان دی صاحبه نو یو اوښ دی او هغه اوښ کې هغه اوښ یو دی دی یو غلام دی دوه کسه په یو اوښ دی نمبر په نمبر به په اوښ باندې سورېدل چې کله به اوښ روان او دونه میله به اوښ ځي نو عمر به پرې سوري نو بیا د هغې نه پس به عمر کوز شي نو غلام به برخېږي غلام نو عمر به پړی نیولي او روان وي واه واه نو غلام ورته وایي صاحب زه خو ستا نوکر یم زه خو خادم یم ته به بره ناست یې ما به پړی نیولي وی نه الله به څه جواب ورکړو انصاف دا دی چې څومره مدد زه په اوښ کوم دومره به ته کوې څومره چې تا د اوښ پړی نیولی دومره به زه نیسم په دې طریقه روان دی مصر ته او چې مصر ته نږدې شو نو د مصر یهودیان او عیسایان او مسلمانان ټول استقبال ته ولاړ دي چې دا عمر به څنګه سړی دا څوک دی چې دی راغی نو اتفاق ته ګوره هغه وخت کې د حضرت عمر د پړي د نیولو نمبر راغی غلام ورته وایي صاحب د خدای خاطر خلک رالل د لښکر امیر المؤمنین د خدای لحاظ وکړه ته بره کښېنه شرمېږو مونږ حیا م ځي خلک وایي داسې دی بادشاه دی نوم دی په دنیا خور دی ټوله دنیا دې پېژني خلک استقبال ته راوتی دی نو دې وخت کې به پړې تا نیولې غلام به بره ناست دی ټول مسلمانانو پوزه ښکته کېږي موږ رسوا کېږو موږ شرمېږو د خدای خاطر وکړه مهرباني وکړه ته بره کښېنه غلام به پړې نیسي او غلام مینتونه کوي چې صاحب زما دپاره شرم دی بېعزتي د خلک وایي غلام بره ناست دی امیرالمؤمنین پړې نیولی دی آها وایي ټیک شوه دا خبره خو دلته د بېعزتۍ ده او قیامت په ورځ به خپل رب له څه جواب ورکړو دا غلام هم د خدای بنده دی که نه زه هم د خدای بنده یم داسې نه کېږي زما نمبر دی د اوښ د کوزېدو پړی به زه نیسم او غلام ته خېجه بره غلام یې بره وخېجه او چې روان دي او وردن نه شو استقبال دی نو د یهودیانو عیسایانو چې کم خلک و ملایان هغوی کتابونه راغشتي دي او د آخرې زمانې د پیغمبر د دویم مرګري حالات یې کتلي چې عمر کم یو دی هغې سره دا ټول په کتابونو کې موجود و هغې چې بره وکتل اوښ ته چې غلام ناست دی هغې ته خو پته وه چې دا پلانکې نمبر اوښ د عمر دی وی قتل وی دا ستاسو د پیغمبر دویم خلیفه نه دی چې دا بره ناست دا نه دی هغه خلکو ورته وی خلیفه دا بره نه دی دی غلام دی دا چې پړی نیولی دی لکه د مزدور په شان او د اوښ نه مخکې روان دی دا امیرالمؤمنین عمر دی چې د هغه شکل ته وکتل هغې وی والله د پیغمبر دویم خلیفه هم دا دی او دا امیرالمؤمنین عمر فاروق دی دې ته یې وایي دا کار ته به یې کړی دی د حضرت عمر دې حالت ته خلک ګوري ایمان راوړي او صاحب کمیس یې په کجاوه کې نښتی و د اوښ په هغه شي کې شلېدلی و نو چې هلته لاړ نو ګورنر ورته وایي عمرو بن العاص رضی الله عنه نوې جوړه وله راوړه وایي صاحب دا جوړه واچوه وی ولې وی استاد سره د یهودیانو او د عیسایانو مشران راځي ملاقات کوي نو په دې جامو کې خو دا شلېدلې دي ټوکړې دې ورته لګولي جامو ته ټوکړې لګولي او اوس دې په اوښ نه چې کوزېدې نو لمن دې لا بیله شلېدلې ده پلو بیله ویزان دی واه خلک وایي دا څنګه امیرالمؤمنین دی دا اعلی جوړه واچوه نو چې هغوی تا سره راشي ملاقات وکړي او ورته څه وایي وایي کفا بالایمان زینتن وایي د ډول شی جوړه نه ده د ډول شی ایمان دی ایمان سړی په ایمان ډولې ښکاري او د ایمان په آثارو ډولې ښکاري په جامه سړی ډولې نه ښکاري د ایمان اثر دا دی چې دا جوړه چې دا تا ماله د بیت المال ده زما خپله دا جوړه شته دی که دا شلېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت
ورکول وی اے صحابه دې صدرونو ته وګورئ چې وی کتل هغې ته ټوکلې لګېدلې وې هغه شلېدلې وې او هغې ته پستن تار ټوټې لګېدلې وې وی اے صحابو دې صدرونو ته وګورئ زما دې د الله په ذات قسمي د پیغمبر د خدای د محبوب مصطفی روح په دې دواړو صدرونو کې قبض شوی نه صدرونه صاحب ایمان دې ته وایي حق شلیدلو جامو کې چې لمن ته ځوړنده د شلیدلې ده د یهودیانو د عیسایانو خلک راځي او چې عمر ته ګوري چې د روب د دبدبه امیر المؤمنین لوی سړی او د شکل د انصاف د بیت المال یو جوړه نه استعمالوي دغه خدای پاک په دغه ایماني زینت او د حضرت عمر په دې عاجزۍ باندې د دنیا کافرو ته ایمان ورنصیب کړي لوی سړی لیکن دغه حال او چې کله ته ساه وخیږي او قبر وفات کیږي نو بچی ته وصیت کوي بچی زموږ قرضونه څومره دي امیر المؤمنین زموږ څونه قرض دی په موږ باندې بابا دومره قرض دی وی وګوره که زموږ څه مال اوله خرڅ کو زما قرض په اخلاص کا او که چرته زما په مال باندې زما قرض پورا نشو نو بیا ګوره زما د خاندان نه پیسې وغواړو زما قرضونه خلاص چې ستا بادشاه چې ته ریټیر کېږي عمرې ورشه مربی یې ګوره ورشه بنګلې یې ګوره په بار ملکونو کې بنګلې ګوره دا حل دی حضرت عمر د دنیا نه ځي او قرضدار یې لاړ دا ژوند دی د حضرت عمر فاروق او انصاف تقاضا څه ده د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم د روم بادشاه حضرت عمر دونه عزت ورکړو چې پخپله ورسره عمرې له لاړ پخپله زه چې زه راسره عمرې له ځم لکه د بهر نه یو سړی راشي او ته ولې عزت ورکړې داسې پروټوکول یې ورکړو زه راسره عمرې له ځم درود هغه بادشاه جبله سره چې عمرې له لاړل طواف کوي د طواف دوران کې یو غریب سړي طواف کو هغه د هغه جبله بادشاه په لنګ باندې خپه کېښوده دغه نه لنګ پرېوت خپې پې کېښوده ځمکه باندې راښکې شو هغه خیال مو خپې کېښوده چې هغه جبله قدم واغېست لنګ ترې لاړ به د جبله لاس اوچت که او هغه بانډې صاحب په دا مخ و خوښې ما نه دې لنګ وغورځو زه دې بېعزته کړم هغه وی صاحب مخ خو نه دې غورځولې تا ولې ځان پسې راښکه تا به لنګ اوچت کړی د مخ خو به پې نه راتله که نه بس دا انصاف وکړو دا نه ده که د دې زمانې حکومت دی چې غریب سړي له جیل شته غریب سړي له پنسي شته مالدار که هر څوک یې هغه دپاره اسم نشته داسې نه ده دا قانون دی باندې سوي ظلم نشي کولی ته خو د روم بادشاه او که هر څه دا د مسلمانانو بادشاه دی او حضرت عمر امیر المؤمنین دی ما نه څپېړه استرا والله که دې پرېږدم لاړ حضرت عمر ته درخواست وکړه استغاثه یې وکړله FIR درج دې سړي زوال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې هلکه خیر دی بنډیسیا معافي کړه میلمه دی او راغلی دی او مسلمان شوی دی او بادشاه دی او پروا نشته دی خیر دی تا له څپېړه وویسته الله به اجر درکړي هغه له خو ما تا ته په طریق څونه عزت ورکړه زه ورسره په خپله عالم او ما ورسره عمره وکړله باندې څه وایي امیر المؤمنین که ته زما انصاف نه اخلې نو د قیامت پر ورځ به د حضور پاک په مخ کې الله ته بیا شکایت کوم چې عمر مال انصاف نه دی اخیستی اوس وخه دی خپله دې په څپېړه والې ما خو قصدن په لنګ په نه دی ښودی که ته نور انصاف دلته نه هلې بس ما اخله خو ما سره ظلم شوی دی زه به د قیامت پر ورځ د خدای دربار کې بیا تا راکاږم د رسول الله مبارک په مخ کې چې د مال انصاف نه دی اخیستی څنګه حکومت چې دی وي عمر پر پیدا شو نه خدای ته وګوره بادشاه راوغوښت جبله وی تا دله څپېړه ورکړې دی وی ولې وی د زما په لنګ پکې ښود او ما قدم وغیلن نو ده خو قصدن نه دی ښودی که نه خیر دا خبرې دي زموږ اسلام ته مسلمان یې هغې ښه په اطمینان پوهې که ته مسلمان یې د دې به تا نه الله تپوس کوي که نه مخکې خو ته عیسایي اوس مسلمان شو ظلم به نه کوې په اسلام کې په غریب ظلم نشته په اسلام کې یو انسان د مخ په څپېړه ول شته دی نه نو الله به درنه تپوس کوي قیامت په ورځ باندې ته مهرباني وکړه داسې وکوه زموږ قانون خدا دی چې دې تا نه بدل والي اوس نو ته خو ډېر لوی سړی مسلمان چې موږ ستا قدر کوو عزت کوو خو دا باندې چې
رضا کا چې دا دې معاف کړي مونږ خو رضا کوو خو نه مني نو ته ورته ووایه خیر دی معافي ورته ووایه انګریزان وایي ساري ورته ووایه معافي ورته ووایه چې دې معاف کړي هغه وایي ښه زه ترې معافي غواړم وایي دا خو اسانه خبره مالا په اسلام کې د یو دوه درې ورځو اجازت شته وایي او دوه څلور پنځه هر څو ورځې چې وي تا له اجازت دی بس غریب سړی دی ورته ووایه چې بس معاف دی کړي نو خبره به خلاصه شي وایي ښه بس هغې عیسایي غوسې یې واغېشت عجبله چې زه به اوس د بانډیسي نه معافي غواړم نه غواړم او بس پټ د پټه د شپې په خپل اس سره د خپلو ملګرو خپوالو له واپس روم ته لاړ بیا عیسایي شو زه معافي غواړم د بانډیسي حضرت عمر بانډیسي ته ویې د خدای بنده څه کار دی وکنې نه ما سره ظلم کړی ما به دې خامخا څه پیړه به ترې وباسم سړی له ورپسې عیسایي شو حضرت عمر ته چا ویې سړی خو لاړ وتښتېد نو زه څه وکړم زه خو د خدای په دربار کې ټینګېدی نه شم یو مظلوم دې راشي ما دې خدای ته راکاږي زه څه وکړم ما خو مینت ورته وکړه چې معاف یې که نه معاف کوي څه وکړم ورسره او دا د رسول الله مبارک صفت و د چا صفت و هغه څنګه ماشاءالله قربان شم د خپل مبارک پیغمبر داسې اصول یې پرېښي دي داسې قیمتي اصول په خدای قسم چې هغې کې یو موقع باندې روان دی او صف دی د مسلمانانو په جهاد کې صف دی صف رسول الله مبارک سره غشي دی هغه غشي داسې رانیولي دی او نیغ یې روان کړی دی وایي د ما دې غشي سره یو شان ودرېږې صف نیغ کې صف یې نیغ یو صحابي ولاړو هغه لږه خېټه بار وه د صف نه او پخوا خو به کمیسونه کم وو د کمیس په ځای به خلکو څادر والي وو د رسول الله مبارک غشي د هغه په خېټه راښکلی شو د هغه صحابي اوهو خېټه دې راله خوږ کړه خېټه دې خوږ کړه خېټه دې خوږ کړه رسول الله مبارک ویله که دا خېټه بار رایستې وه خوږ خو نه ده ما خو غشي راښکړه نه د ما دې خېټه خوږ کړه د ما دې خېټه خوږ کړه ښه زه بس معاف مې کنو نه معاف کوم زما خېټه دې خوږ کړې ده بدل به دنهالو صحابه تویش کې راغلل چې ته د خپل پیغمبر نه بدل غواړې هغه خو قصدن ستا په خېټه غشي نه دی راښکلی او که راشي دا خو ته ځان دپاره فخر وګڼه دا څه کې ستا په ایمان نه دی راوړی بلکل مې راوړی دی نو ته د خپل پیغمبر نه بدل اخلي او بلکل هم د پیغمبر مونږ ته ویلي دي چې څوک تا سره زیاتي وکړي بدل به ترې اخلي های که بل سړی وي ونیسئ واچوئ جیل ویړه به ما خو قصدن دا کار نه دی کړی ته ما نه بدلوي زه د خدای پیغمبر رسول الله مبارک زر خپله لمن اوچته کړه ها بچی دا غشی واله چې ما تاله کم زور در کړی دی او ستا په خېټه مې غشي راښکلی دی ته مغسې وکړه چې د خدای ته روغ غاړه لاړ شو دې ته پیغمبر هغه صحابي را منډه کړې چې خېټه د حضور پاک لکه لمن اوچته کړه نو راغی په خېټه ښکلول کوي یو جاړي الله رسول زه به ستا نه بدل اخلم یو موقع خدای پېښه کړه نو ما وی راشه که د پیغمبر مبارک دا خېټه دې ښکل کړله لیکن دا اصول چا پرېښي دي رسول الله مبارک راشه وایي ماله بدل په خپله واخله او د ورځې وفات د حضور پاک اعلان کوي دا وره وی که د چا ما سره څه مظلمۍ چا سره مې زیاتي کړي راشئ ما نه د خپل زیاتي تپوس په دنیا کې وکړئ واه پیغمبر او زیاتي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه انصاف سړی یو صحابي تللی و چې روم ته هغه جبله بادشاه چې واپس خپل علاقې ته لاړ نو خپل قوم راغېست او واپس یې په کرسۍ کېناست چې ته بیا واپس عیسایي شوې راځه خپله کرسۍ دې تیاره ده واپس یې بادشاه کړ یو صحابي تللی و جبله ته چې ووایي چې د مسلمانان یو تجارت یو سړی راغلی ویې ما لې راولې چې دی یې بوته ولي ما پېژنې ویې نه هغه تاج په سر و خو په عزت کې وي زه هغه جبله بادشاه یم چې مسلمان شویم او بیا بانډیسي رانه بدل اخېسته نو زه واپس رالم خو صاحب دا خو دې غلطي وکړه خیر دی بانډیسي به راضي شم نه زه به بانډیسي نه بد اخلم وی اوس دې څه حال دی او صحابي ورته وایي وی قسم په خدای چې هغه څو ورځې مې په اسلام کې تېرې کړي دي او زما په زړه کې کوم خوشحالي او سکون و قسم دی که په دې بادشاه کې اخېسته نو بیا مسلمان شه که وی مسلمانېدو ته مېړه کېږي خو په یو شرط اوس به خلک وایي چې نن عیسایي شوې سبا مسلمان شوې بیا عیسایي بیا مسلمان خلک را پورې خاندي نو که عمر ما له لور راکوي نو عیسایي مسلمانېږم خلک زه به دا ووایم چې عمر غوندې سړي ما له لور راکړه زه دا بادشاهي پرېږدم او زه مسلمانېږم نو هغه صحابي ورته وایي که زما لور غواړې خو حاضره ده نو د عمر د لور خو اختیار ما سره نشته وی لاړ شه تپوس دې وکړه وی ډېره ښه
روم خو ډېر لرې مزل و چې راغی حضرت عمر ته ویل وی هغه سړی خو واپس مسلمانېږي اسلام ته یې کېږي خو د شرم د وجې نه راځي او وایي که عمر راله لور راکوي وایي زما یو لور نه چې څومره دي قربان د اسلام نه هله زر راځه سامان دې کېده واپس لاړ شه ورته ووایه چې راځه مسلمان شه د عمر لور حاضره ده امو صحابي چې واپس لاړه روم ته او هلته ورسېده نو چغې وې او لارې کوڅې ډکې څه چلو شو وایي هغه جبله بادشاه مړ شوی جنازې له یې ورغه ایمان یې په نصیب کړي لیکن د حضرت عمر انصاف ته وګوره دې ته انصاف دی څومره لوی سړی څومره انصاف او صاحب بله واوره لوی لښکر ورسره دی صاحب او په لارو باندې روان دي او خلک په لوی روب او دبدبه کوي چې عمر را روان دی لیکن عمر به خلکو ته وایي چې نه 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 دلته به ماته تاسو په امیر المؤمنین په اواز نه راکوئ زما په نفس کې کبر پیدا کېږي لوی پیدا کېږي خیر واقعات یې اوږده دي زما وروڼو ما خو یو څو جلکې درته وي دې دپاره چې تاسو ته پته ولګي چې څومره لوی سړی څومره عاجزي مونږ خلکو کې چې لږ هم لویي پیدا شي که نه نو بس بیا په خبرو کې داسې خبرې کوو چې دا بل هم د نظر نه څه نه راځي په چال کې په جامو کې په ګرځېدو کې په بل څه کې نه عاجزي به کې اخیری وخت کې په بازار کې روان دی د مغیره ابن شعبه حضرت مغیره رضی الله عنه یو غلام فیروز نومو او ابو لؤلؤه باندې مشهور ابو لؤلؤه او لوار نو پخوا به خلکو دا غلامان واخیستل نو په هغې به کار کو وایي دونه پیسې ګټه ماله به در ودې دومره راکې به اخیسته نو هغه لګیا دی هغه خپله لواري کوي نو حضرت عمر ته راپاڅېده او مجوسي و د اور عبادت والا وی امیر المؤمنین زما مالک زما نه ډېرې پیسې در ودې غواړي زما مالک ته لږ نصیحت وکړه چې په ما دا شی دا اجاره لږه کمه کړي حضرت عمر صاحب ورته وی څونه دنه غواړي وی دومره وی مړه دا خو معمولي شی دی ته خو ډېر زبردست کار کې ته خو له دې نه زیاتې ګټلی شي بس هغه غلام په دې خبره غوسه شو وی تاله به مې یو ګرنده جوړه کړه هلکه څه چلو شو چې تا ته یې دا خبره وکړه سپېره بس هغه یو چاړه جوړه کړه دوه مخې دي او هغې چړې له یې د زهر اوبه ورکړې او د سار منزل راغې د حضرت عمر چې به کوم ځای ودرېده شاته ودرېده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اواز هم خشته او عموما به یې د سار په منځه کې د صورت یوسف تلاوت کو عموما او صحابه فرمایي وی د صورت یوسف تلاوت به کو او جړل به وی قسم په خدای مونږ زه به په آخر صف کې ولاړم او په آخر صف کې به ما د حضرت عمر فاروق سلګۍ اورېدې داسې به یې ژړل صورت یوسف یې شروع کړ او چې څه تلاوت یې وکړ او بس ناګانه اواز بدل شو دې سړي پې غزار وکړ او په چاړه باندې داسې و چې شپږ غزارې وو شپږ غزار دې ظالم په منځه کې اواز بدل شو حضرت عمر زر د ځان په ځای باندې عبدالرحمن ابن عوف ودرو تازه والی شو بس وروسته شو او حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته وی مخکې شه مخکې کړ او شاته صف کې کېناسته او هغې ظالم یو نه څوارلس صحابه وویل څوارلس واړه شهیدان او بیا صحابه ګیرو چې څوک چا به ګیرو بس غزار به یې پې کو بیا یو صحابي سره یو کوټ و هغه کوټ یې پې د پاسه ور واچو بس هغې کې ګیر شو نو ځان یې لالو خو بس بچو صحابو گرفتار کو او بویت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مختصر منځ وکړ ډېر مختصر وروستو صحابه وایي چې ګڼه ډېره وه نور پوه نه شو خو په دومره پوه شو چې عمر اواز نه د بل چا اواز شروع شو منځ شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چت کړ او کور ته یې یوړه او لومبې تپوس کوي چې اول من قتلني چا مړ کړم وی هغه د مغیره ابن شعبه غلام هغه مجوسی وی هغه لوره وی او سوی وی الحمدلله چې زما مرګ د مسلمان او د منځګزار په لاس زما وینې توی نشوې د کافر په لاس زما وینې توی شوې چې زما په مرګ کې یو مسلمان او یو منځګزار اهل قبله هغه زما په وینه ککړ نشي او یې سوال به کو د خدای نه اللهم ارزقني
شهادة فی سبیلک خدای مال شهادت راکې واجعل موتتی فی بلد رسولک او زما مرګ د پیغمبر په ښار کې وکړه چې همدلته په مدینه کې زه مړ شم ساره نوځي او شهیدم شمه نو چا به ورته وي دلته شهادت غواړه شهادت خو هلته کې دشمن سره کافر جنګېږي کافرو سره مسلمان جنګېږي هلته غواړه وایي که خدای غواړي دلته به مې شهیدم کړي او دا مرګ به م د دې ځای راکړي هغه دعا قبوله شوه شکر دی چې د اهل قبله او د یو منځګزار د لاسه مړ نه شو وایي دې ظالم ته خو ما سمه خبره کړې بیا څه وایي وایي مونځ وشو د مونځ دونه اهمیت دی وایي او صاحب مونځ وشو نو ولې جوس راوړل د اوسکو جوس چې دا واله نو چې هغې په خولې ور واړول نو په دې خېټه دې بار راووتی شپږ غوزاره واله شوې دي پورې را پورې د چاړو تېره بس صحابه پېښ شو چې دی یو جمدې نه پاتې کېږي نو بیا څه وایي وایي وخت د مانځه باقي دی وي او حضرت عبدالله ابن عمر ته وایي زوی ته بچې شابه اوبه راوړه هغه اوبه راوړې هغه وایي ګنې د اوبه څکي وایي ما نیخ کې زه اودس کوم وی بابا به تیمم ووه تا نه خو وینې بېږي تیمم ووه وی بچې ما ته دین مه ښایه ما د خپل محبوب مبارک پیغمبر نه دین زده کړی نو صاحب اودس یې وکړه داسې سړی معذور چې وینې ترې بېږي یا متیا دې ترې بېږي دا بعضې ځان ته کیتیټر لګېدلي و د هغه دپاره قانون دا دی په وخت کې اودس وکړي نو خیر دی که بیا ترې وینې بېږي په هغه وخت کې به مونځ کېږي نو چې اودس یې وکړه نو وي ما اوچت کې څملاسته وي ما کېنوې نو زوی ورته وي بابا په اشاره مونځ وکړه خیر دی وایي نه بچې ما ته دین مه ښایه ما له ډډه راکې نو مونځ یې صاحب په دغه حالت کې وکړه منزل پس سوی وی پړه کې مې یو سودا ده که دا خدای پوره کړي څه سودا ده وی د رسول الله مبارک سره د قبر مبارک سره خوا کې مې دفنېدل وخت دی چې هلته ښخ شو خدا عایشې بیبي کوټه ده نو زوی ته وایي عبدالله ابن عمر لاړ شه عایشې ته ووایه نو که اجازت یې وکړه نو ماله د خپل ملګري ابوبکر او د خپل محبوب مصطفی خوا کې قبر وکنه او که اجازت یې ونه کړه نو ما د مسلمانانو مقبرې ته یوسه نو زوی یې لاړ حضرت عایشې له نو هغې ژړل او سترګې د اوښکو نه پاکولې وایي بابا مې رالیږلی ما او بابا مې داسې ارمان دی نو عایشه صدیقه ورته څه وایي وایي عبدالله ابن عمر وایي دا خو ما ځان له دا ځای خوښ کړی یو خوا مې خاوند دی رسول الله مبارک او بل خوا مې پلار دی ابوبکر زه به ورسره شم زه بس چې عمر یې غواړي نو بس دا مې عمر ته وبخه او زه به د نورو ملګرو امهات المؤمنین سره د مدینې په قبرستان کې دفن شم نو چې زوی راغی داسې په شوق ورته کتل چې څه سوال جواب دی راوړي وایي بچې څه سوال دی جواب دی راوړه وایي بابا چې ستا کومه خوښه وه درته زه وبخه ښه معاف یې که درته زه یې درته وبخه پکې دفن شه یاره وایي کیدای شي بچې دې وخت کې زه جمدې ما نو حیاءن یې دا ویلي او وړې ني نو چې زه مړ شمه او زما جنازه یو څه دوباره ترې بیا ګورې تپوس وکړې هسې نه چې ړیني زما د مخه دا خبره کوي چې ساعت یې ووتله نو چې یوې نو بیا د عایشې بیبي نه تپوس وکړو هغې وایي زما له طرف نه اجازت دی نو په هغه مبارکه کوټه کې چې د دواړو جهانو سردار حرام فرما دی حضرت ابوبکر صدیق حرام فرما دی هغې کې وله قبر وکړه نس په هغې کې دفن شو نو د پیغمبر مبارک پیشنګویي درسته ثابته شوه چې حضور پاک جومات ته راننوته نو په دې ښي لاس یې ابوبکر صدیق نیولی و دغسې او په ګس لاس یې حضرت عمر فاروق نیولی او صحابو ته مخامخ ودرېده وایي هکذا نبعث یوم القیامت وایي قیامت په ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې یو ځای پاسو خدای شهادت هم او د پیغمبر مبارک ګاونډه مولا خدای ورکړه څومره لوی سړی څومره عاجزي زمارونو دا لوی انسان له څوک ورکوي الله د عظمت مال د لویۍ ذریعه ده دا خدای ورکړي بچي د لویۍ د انسان د لویۍ یو سبب دی بچي خدای ورکړي بنګلا او جیداد د لویۍ یو سبب دی د دنیا لویۍ چې دا موږ ورته وایو دا خدای ورکړي روغ صحت او پهلواني دا د انسان د دنیا د عزت یو سبب دی دا خدای ورکړي نو آیا الله دا غشتي شي او که نه شي غشتي نو لوی په څه کې ته وایې زما صحت مضبوط دی او ټیټ دی او مټې وې په خدای قسم یو 2 منټه کې د خدای پاک داسې را پرځولی شي
چې بیا بدل چل نه د دې خپې نه د کونټه جوړ شي پالج بدی وي خلینه بدی ډیوه جوړ شي لاړې بساسي لاس سره سمسا جوړ سکه او ته نه زما قوم دی مکوا زما بچی دی په یو سات کې در طرف پرځول شي او ته زما جیداد او زما بنگله دا ورشه په ترکیه کې وګوره جیدادونو بنگلې کم طرف ته لاړ یو چقې ورکو څومره دنیا لاړه تبا برباد شو اوري منکبر زه خپېما د ترکیه په مسلمانانو د شان په مسلمانانو ایمان داري چې د مسلمان په دک کې به ځان شریکه ایمان داري چې د مسلمان په غم کې به ځان شریکه او مسلمان به چې تکلیف راشي دعا به موته کې خو صرف یو خبره تاسو مخکې کړم هغه خبره سره تاسو ته پته شته چې په ترکیه کې او په دغه علاقه کې بس کېدل خدي باندې مې بربنډي ګرځي نیمه بربنډي تاسو ته پته شته چې جمعات کې بل چا ویډیو لګلې ده د ترکیه چې په جمعات کې دنه دلته مسکیږي دغلته مولا صاحب درس کوي او الته خدي او سړی او جنکه بربنډي نیمه بربنډي دا یو د جمعات کې په کوټه کې پرتی او ستاره صوبې او پښتون یو ویډیو چلای چې قرآن شریفونه د ډیرانونو نه وباسما او د کباړ نه وباسما خلک یې زیاتی قرآن شریفونه غورځي وی لاړم مولوي صاحب لته مولوي صاحب دا قرآن شریفونه دي او دا په کباړ کې په ډیران کې پراته دي مارېستي دي مولوي صاحب دا ایکسپایر دي دا د کارو تری دي کې څوک تلاوت نه کوي دا خیر تعال خدای به قهر راولي کوي رونو ځان سم توبه او باسو خپل رب ته قبر نه کوم اړه قبر څه چي دي لوی څه شي دي ته په چا قبر کې په ټوپک کې په قوم کې په ځوانانو کې په پیسې کې په بنگله کې په موټر کې په کارخانه کې په جیدات کې زما په خدای قسم سبا دې را پرځو خدای ته د جزیو کا خدای ته سرخ کته کا د حضرت عمر نه عبرت والا په خدای کته